قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نهاية قابل قدر محترم یوې خبرې طرف ته ستاسو پام راګرځوم او یو فکر، یو سوچ، یو تصور برابرول هغه خپل مقصد دی او ستاسو هم. الله رب العالمین انسانیت پیدا کړی دی او د هغې د قسمه قسم ضروریاتو دپاره یې مختلف سهولیات هغه مهیا کړي دي او بیا خاص کر د ژوند د دنیا د الله رب العالمین د امتحان دپاره د خپلو بندګانو ته ورکړی دی. زما عزتمندو دغه ټول حالات او دغه زندگی چې د انسان تیریږي نو دا عبث نه ده چې انسان دې دا تصور وکړي یا دا سوچ دې وکړي چې زه الله عبث پیدا کړی. الله رب العالمین قرآن کریم کې د دې بیان هم کړی دی: افحسبتم انما خلقناکم عبثا. آیا ستاسو دا ګمان دی چې ګینې ما تاسو عبث پیدا کړي وانکم الینا لا ترجعون، او ګینې تاسو به ما ته راګرځئ؟ نه، بلکې دا ژوند د دنیا د یو عظیم مقصد دپاره الله رب العالمین موږ او تاسو ته راکړی دی. زما عزتمندو دا دنیا دا امتحان ده. کله چې رب العالمین زموږ او ستاسو امتحان اخلي نو رب العالمین موږ او تاسو ته دوه لارې هم ښودلې دي. یو هغه لاره چې په هغې باندې موږ روان شو، جنتونو باغونو د الله رب العالمین رضا ته رسېږو، بله هغه لاره چې هغه د کندو لاره ده. که موږ او تاسو په هغې روان شو کندو ته پرېوځو. زما عزتمندو دا ژوند د دنیا کله چې دا عبث نه دی او د هغې یو عظیم مقصد دی نو د دې زندګۍ به تپوس کېږي، د انسان سره به د دې حساب کېږي او انسان نه به د دې ژوند چې کوم دی د هغې تپوس کېږي دا تا کوم ځای کې تېر کړی. د ادم د زوی قدمونه به د قیامت په ورځ اوچت نه شي تر څو پورې چې د یو څو سوالونو جوابونه یې نه وي ورکړي. وایه بنده عمر مې درکړی، عمر دې کوم ځای کې تېر کړی دی؟ په دې کې مې یو خاص وخت درکړی و چې هغې ته ځواني ویلی کېږي، دا ځواني دې کوم ځای کې تېره کړې وه؟ او مال مې درکړی و، دا مال دې ګټلی کوم ځای او بیا دې لګولی کوم ځای کې؟ د ابن آدم قدمونه به تر هغې نه اوچتېږي چې د دې سختو سوالونو جواب د رب العالمین هغه په وړاندې ورکړي. نو زما عزتمندو د هغې ورځې د حساب نه بهتره خبره دا ده چې انسان د خپل ځان حساب په دې ژوند کې وکړي چې هغې ته محاسبة النفس ویلی کېږي. د خپل نفس د خپل ځان محاسبه کول، خپل ګریوان کې کتل چې سهار نه وانه تر ماښامه پورې زما د زندګي تېره شوه، دا کومه ورځ ما تېره کړه د رب العالمین په نافرمانو کې مې تېره کو که نه الله مې رضا کړی دی. الله رب العالمین ترغیب ورکوي قرآن کریم کې دې طرف ته چې اے ایماندارو اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفس دې دا وګوري چې سبا دپاره یې څه تیاری کړی دی، تا سره څه توښه ده. عمر رضی الله عنه فرمایي
یو عظیمه هستی ده هغه به دا فرمایل حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا د خپل ځان سره حساب وکړئ مخکې د هغې نه چې تاسو سره حساب وکړئ شي وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا خپل ځانونه وتلئ مخکې د هغې نه چې ستاسو اعمال او تاسو به په تله د میزان کې هغه تللی کېږي زما عزتمندو د دې ژوند دا محدود وخت دا محدود ساګانې دا محدود لمحې دا ډېرې قیمتي دي امام شافعي رحمه الله فرمایي وی صوفیو سره ما وخت تیر کو خو د هغې یو څو خبرې زما ډېرې خوښې شوې یوه خبره مې د هغې دا خوښه شوه چې هغې به دا ویل چې دا وخت دا یوه توره ده دا که تا استعمال کې راوسته نو صحیح ده که نه ګورې دا هم تا کټ کړې بل به دا خبره هغې کوله چې دا خپل نفس قابو کو په دې باندې قابو راوله که نه دا نفس رالګي او په تا باندې هغه قبضه شي دا یو څو خبرې د هغې ډېرې بهترینې خبرې وي زما عزتمندو محاسبة النفس د خپل نفس حساب کول دا لمحې او دا وخت رب العالمین موږ او تاسو له راکړی دی او قرآن کریم کې بار بار د هغې بیان راځي چې په یو څو ځایونو کې به انسان بیا ارمان کوي او هغه دوه ځایونه دي یو ځای چې انسان به د دې ژوند د دې لمحو ارمان به کوي هغه د مرګ په وخت کې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت زما بندگانو د الله رب العالمین په لار کې ورکړه وکړئ مخکې د هغې نه چې یو کس تاسو ته مرګ را حاضر شي فیقول رب لولا اخرتني الى اجل قریب دی به په دغه وخت کې وایي ای رب العالمین دی قریب او دی نږدې نیټې ته دې ولې ماله مهلت نه راکولو د څه ارمان به کوي فاصدق اکن من الصالحین زه به صدقې وکړم زه به نیک انسان جوړ شم رب العالمین که تا مهلت راکړو د رب العالمین په دې مقابله کې جواب اورئ ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها کله چې د یو نفس نیټه را مقرر هغه راشي رب العالمین هغه رسو کوي نه یو دا ځای دی چې انسان به په دغه وخت کې د دې لمحو ارمان به کوي چې رب العالمین اوس زندګي راکړي ماله زه به د الله رب العالمین فرمان بردار بنده جوړ شم بل په هغه ځای کې به ارمان کوي کله چې د خپلو جرمونو په پاداش کې دا مجرم هغه په جهنم کې سوځي وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا اے رب العالمین اوس مې د دې جهنم نه وباسه زه به نیک اعمالکم غیر الذي كنا نعمل غیر د هغه عمل نه چې ما په دنیا کې کولو د رب العالمین جواب اورئ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ایا ما دومره عمر نو درکړی چې یو نصیحت اخیستونکی انسان هغه نصیحت اخیستلی شي وجاءكم النذير یره درکوونکی هغه حاضر شوی د رب العالمین جواب فذوقوا اوس عذاب سقي فما للظالمين من نصير ظالمانو رسول مدد کوونکی نشته زما عزتمندو دا ځایونه دي دا هغه مقامات دي چې انسان به ارمان کوي چې رب العالمین زندگی دې راکړی وي نو د هغې نه مخکې د دغه لمحو د دغه محدود ساګانو راتلو نه مخکې مونږ او تاسو له عمل پکار دی مونږ او تاسو له خپل نفس محاسبه پکار ده او صحابه سیرت کې وکتلی شي د الله د نبي صلی الله علیه وسلم زندگی کې وکتلی شي ځای په ځای باندې دا غوی دا عمل او دا صفت هغه ذکر کیږي
علي رضی الله عنه په تور شپه کې به ګرځېدو را ګرځېدو او داسې به ګرځېدو لکه چې مار لرم چیچلی وي او ځان سره به لګیا و چې قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق توخه را سره ډېره کمه ده لاره ډېره هیبتناکه ده او دغه رنګ دا سفر هم ډېر لوی دی ډېر لوی سفر را په غاړه دی لاره ډېره هیبتناکه ده او موږ سره د هغې دپاره توخه نشته دی دا به د هغې خپل نفس هغه به یې مخاطب کول او خبرې به یې ورته کولې دې ته ویلی کېږي محاسبة النفس د خپل نفس محاسبه کول او کله چې انسان کې دا صفت پیدا شي د خپل ځان محاسبه کول خپلې دا ګوتې خپل ځان باندې استعمالول زما عزتمندو دې انسان کې انقلاب راځي انقلاب بدلون بهر راځي کله چې ستا پام خپل ځان ته شي موږ تاسو کیفیت نن بالکل بدل دی زموږ اعمال که هر څنګه وي په بل باندې موږ ګوته هغه نیسو فلاني ته داسې د الله بنده یو انسان نه چا تپوس وکړو یو حکیم تپوس چې چا وکړو چې فلاني تا پسې خبرې کوي دا خلک لګیا دي او تا پسې مختلف قسمه خبرې کوي ته څه وایې نه هغه ورته وویل ما لي وما لي یقولون څه دی حال زما د هغه خبرو چې دی کوي زه یوازې حساب ورکوونکی یم او دوی هم یوازې حساب ورکوي رب العالمین ته به زه هم یوازې اوچتېږم د الله رب العالمین په مخ کې به زه یوازې حساب ورکوم او دا خلک به مې حساب ورکوي نو بیا زه څه پروا کوم د خلکو د خبرو زما عزتمندو مختصرا دې خبرو نه مقصد یو تصور یو فکر برابرول دې طرف ته چې انسان د خپل ځان د محاسبې سوچ وکړي او د هغې ښه طریقه دا ده چې انسان ځان لپاره د اعمالو په هغې کې د زیادت سوچ وکړي او فکر وکړي نن اوس کې کوم کمی راغلی دی سبا به نه راځي خطبې او درسونه انسان ډېر وړي خو چې انقلاب نه راځي قرآن کریم په زړه باندې اثر نه کوي قرآن کریم زړه ته کوزېږي نه دا څه وجې دي څه اسباب دي څه ګناهونه دي چې د الله رب العالمین کتاب زما په زړه باندې اثر نه کوي دغه اسباب اول ولټوه او بیا د هغې علاج وکړه زما عزتمندو انقلاب به هله راځي او بدلون به هله راځي الله رب العالمین نه سوال دی رب العالمین دې زموږ ستاسو د اجسامو بدلونو داسې اعمال صادر کړي چې د رب العالمین د رضا سبب وګرځېږي الله رب العالمین دې موږ تاسو نه راضي شي رب العالمین دې مرګ راکړي مرګ شهادت واخر الحمد لله